على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة. دا یو بل باب شروع شو. دا باب دی د دې خبرې په بیان کې چې کله یو ځای کې درې تنان درې کسان نو د دې دریم د اجازت نه بغیر به دا دوه کسان خپلو کې په غوږ کې پټې پټې خبرې نه کوي یو بل سره. ګونګوسارې ورته پښتو کې وایي او په اردو کې ورته سرګوشي وایي. په غوږ کې به دوه تنان پټې پټې خبرې نه کوي د درېمګړي د اجازت نه بغیر. دا حاله چې په یو ځای کې هم درې کسان څلور پنځه کسانو نو بیا کولی شي. وهو ان يتحدثا سرا بحيث لا يسمعهما. دا ګونګوسارې دې ته وایي چې دا دوه کسه داسې گفتگو کوي هغه دا خوله د ده غوږ ته ورجوختی که دی غوږ د ده خولې ته جوختی که دواړه یو بل ته نږدې کېږي او که نه داسې ورو ورو خبرې خپلو کې دا دواړه کوي چې درېمګړی غریب یې نه اوري چې دې څه وایي. نو د داسې کولو نه مونږه خپل شریعت منع کړي یو. قرآن شریف کې الله پاک منع کړي یو، په احادیثو کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم منع کړي یو. وفي معناه ما اذا تحدث اثنان بلسان لا يفهمه. او په دې کې دام راځي، په دې په مفهوم کې دام داخل دي چې کله دوه کسان په داسې یو زبان کې خبرې کوي چې دریم په هغه زبان نه پوهېږي. درې کسه ناست دي، دوه کسه شروع شو په اردو کې خبرې کوي، ورته پته ده چې دا دریم په اردو نه پوهېږي خوار، دا هم غوږ کې پټې پټې خبرې دي، دا هم منع ده. دغه شان په انګریزۍ کې خبرې کوي، عربی کې خبرې کوي، په بل زبان کې چې دا دریم پې نه پوهېږي دې نه منع ده. او دې جدید دور کې درې کسه ناست دي او دوه کسه د موبایل په میسج باندې خبرې کوي یو بل ته، په دې مجلس کې لګیا دي او په موبایل کې یو بل ته پیغامونه لیږي رالیږي او هغه ګوري سره او دا دریم خوار پې نه پوهېږي، د دې نه منع راغلی ده. نو اول د قرآن شریف آیت وایو، سورت مجادله 10 آیت دی چې بد ګونګوسارې دا شیطانی عمل دی. بد ګونګوسارې شیطانی عمل دی. قال الله تعالی، الله تعالی ارشاد فرمایلی دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما النجوى من الشیطان. بد سرگوشیانی، بد گونگوسارے شیطانی کار دی. بد گونگوسارے شیطانی کار دی. دا خبره الله پاک کم ټیم کې راستولی و آسمان نه چې بد گونگوسارے شیطانی کار دی. دیتا مفسرین شان نزول وی، یعنی په ځمکه څه قصه پیښه شوې وه چې خدای پاک دا حکم راولېږلو. نو حضرت ابن جریر رحمه الله د حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه نه نقل کړي دي چې منافقانو خپلو کې ګونګوسارې کولو. د منافقانو واقع خو تاسو اورېدلي دي، مدینه طیبه کې به او دا ګونګوسارې مسلمانانو ته به د دې نه ډېر تکلیف کېدو. نو په دې دا آیت خدای پاک راولېږلو
مفسرینو د آیت کریمه مطلب دا ښودلی دی چې د مسلمانانو د غصې او د غمجن کولو دپاره کوم ګمګسارې کیږي نو دا د الله تعالی د ناراضګۍ باعث دی. او که ستاسو خیال وي د دې اوس دور خلک مونږ په دې ډېر ښه پوهېږو چې داسې چاته وګورو که نه وران وران او بیا خپلو کې پس پس وکړو اړوسه هم نه وایو شونډې وخوځو او هغه هم پوه کړی چې ته به هم داسې سر وخوځې داسې نو هغه مخکې څه شي غریب خفه شي پریشانه شي دې ته شیطاني عمل ویلی دی. شیطاني عمل ورته ولې وایي وی دا دوه کسان چې دا خپلو کې ګونګسارې و اشارې کوي وی دوی په ځان پوه شوي نه دي دا د مسلمان دړه د ازارولو دا عمل چې دی دې ته دوی شیطان تیار کړي دي نو دوی په ځان پوه شوي نه دا د شیطان په لاس کې دي اوس کلونه دا ورسره لوبې کوي. پاتې شوه دا که ګونګسارې د ښه کار دپاره وي د ښه کار دپاره خپلو کې څه کوي مشوره کوي د دوه مسلمانانو صلح د کور جوړولو دپاره خپلو کې مشوره کوي د خیر خیرات صدقې کولو دپاره د یو ملګري یو ضرورتمند کتلی دی خو د هغه ضرورت یوازې نشي پوره کولی نو دا بل ملګری ځان سره ملګری کوي د سره غوږ کې پټې پټې خبرې کوي چې اوس هغه غریب هم نه شرمېږي او ولري نو د هغه په حقله خپلو کې مشوره کوي چې یاره دا دته د دوایه ضرورت دی دته د کپړو ضرورت دی د قرض دی چې دواړه ملګري شو او دا خلاص کړو د ده دا ضرورت پوره کړو څنګه به نو دا بیا ښه ګونګسارې دی په دې الله پاک بیا نیول نه کوي. پخپله دا خبره سورت النساء 114 نمبر آیت کې الله پاک کړی ده لا خیر فی کثیر من نجواهم په اکثرو ګونګسارو کې ګونګسیانو کې خیر نی یعنی دا ډیر چې کوم ګونګسیانې کېږي الله وایي په دې کې خیر نشته الا من امر بصدقه که څوک د خیرات کولو دپاره د صدقې کولو دپاره خپلو کې ګونګسارې کوي دا ښه دی او اصلاح بین الناس یا د خلکو منځ کې صلح کولو دپاره خبره د درېمګړي نه پټه ساتي د صلح او روغو جوړو کې هم داسې که نه د مجلس خبره چې څه شي بهر شي نو هغه بیا په ځای د خیر شر ترې خورېږي نو دوه کسه خپلو کې هغه خبره غوټه کوي او د هغې دپاره بیل شي یا هم په دغه مجلس کې سره ګونګسارې وکړي او یا په بل زبان کې خبره وکړي نو دا صحیح ده بیا ښه دي یا ارحم الراحمین ذوالجلال والاکرام.